دغه د پاکستان ادارو ته بدرد ویلي دي او هغه ټي ال پی چې د کفر فتوی په لګول یو خو هغه پنجابیانو هغه ته ویل چې ټول در خلاص وو هغه ته اخلاص کړل هغه یې رها کړل هغه ته په هغه ګلونه وپاشل او چې کله یې استقبال کوه د پنجاب ډېر سیاسي ګوندونه چې په دې کیسه کې اختلاف هم بیا هم دوی ته په استقبال کې ولاړ وو داسې نن پښتانه په دې مقصد راوړل شوي دي چې موږ هم د دغې خاورې د دغې وطن اتلان د هغو سره ولاړ یو او دا یې اول جلسه وه دغه نوره کړۍ چې شروع کېږي دا به ورو زور اخلي او دا شور به دغه جرنلان په ګونډو نسکورولو ته تیاروي ملګرو د علي وزیر د حنیف پښتون یا اویس ابدال یا داسې که ادریس خټک وایو د دغه ګناه معلوم شو چې که دوی پښتانه نه وای او دوی پر امنه نه وای بیا به د دوی سره دغه رویه نه وه د ټي ټي پي سره معاهده وشوه نو په دې چیک پوسټونو باندې چې طالبانو سره ستاسو خپلوي ده ته په دې چیک پوسټونو بیا څوک ګورې چې جوړ کړي دي چې څوک اسله ګرځوي چې څوک ټوپک ګرځوي هغه سره ستا ملګرتیا ده هغه سره ستا جوړه ده چلو پټې خبرې پټې وې اوس د ښکاره معاهده وشوله نو د چیک پوسټ که چې ته د فلاینګ کوچ یا ګاډي ته سر وردننه کې او خلک ګورې څه ګورې پکې مونږ خو په دې خبر کوي مونږ خو نه یو خبر د پښتون قام د دغې ولس د ذلیلولو نه علاوه که بله څه ستا اراده وي یا څه کیسه وي مونږ ته یې وکړه خو د هغو ټولو سره معاهدې او هغه رها کول دا جایز کار دی او د پښتون وطن دپاره د امن او ښه ژوند غوښتونکو خلکو په جیل کې ساتل دا هم دوی جایز شمار کړي دي ناجایز ته جایز وایي دغه زموږ او د دوی په منځ کې فرق دی ملګرو دا کام مسلې لري دا کام چرته په کویټه واسپس د ډي ایچ اے په نامه ځپل کیږي چرته په هرنایي او په شارک کې په خپلو مدنیاتو پورې هلته تنګول کیږي ذلیلول کیږي دا کام په شمالي وزیرستان کې هره ورځ په هدفي وژنو کې د ځوانانو لاشونه اخلي دا کام هره ورځ په باجوړ کې شهیدان اخلي دا کام په مالاکنډ کې تشه د منشیاتو خلاف هم خبره نشي کولای دا کام په لاهور کې د خپلو ړنګو دوکانونو په هغه ملبه باندې ناست دی اوس څو ورځې اول موږ لیدلي دي د دغې کام بچیانو ته په کراچۍ کې د کسټم په نامه باندې روان وران جوړ شوي دي هره ورځ یې وژني هغه د دراني صاحب شعر دی چې دې ښار ته په سوغات کې یو سر هره ورځ راځي پښتانه مسلې لري پښتانه دلته ذلیلول کیږي او پښتانه هره ورځ شهیدان کیږي دلته د عثمان لالا دلته د اسد خان دلته د ارمان لونی د عارف او عبدالله تصویرونه دي د کویټه د وکیلانو د ای پی ایس د شهدا تصویرونه دي ای محترمو دا اویا زره شهیدانو کیسه ده موږ د دغې ملک عدالتونه وایي چې آزاد یو نو که آزاد وای نو موږ غوښتنه درته کوو چې اویا زره کورونو کې زما پښتانه خویندې میندې په اوښکو او په چغو اخته کړي شوي دي په زرګونو خلک دلته ورک دي موږ او تاسو اندازه د دغې ظلم نشو کولی خو د چا په کور کې چې دغه غم پیدا دی رښتیا درته وایم په هغه تېرېږي په زرګونو پښتانه ورک دي په زرګونو لکونو یې ووژل په مدنیاتو یې قبضې دي په کاروبارونو باندې بتې دي
د چمن نه واخله تر تورخم پره په لارو کې دننه د غونډاګردانو راج دی دغه مسلو دپاره هغه عدالتونه چې دوی ځان ته آزاد وایي د دغې سټیج نه دغه کام غوښتنه کوي چې که تاسو آزاد وایي نو موږ ته انصاف راکړئ که تاسو آزاد وایي زمونږ د پښتنو په کیس کې دلچسپي واخلئ او که چیرې تاسو دلچسپي وانخلئ او که چیرې په دا کې تاسو جرأت ونه کوئ نو د نورو ادارو سره سره به چې کله دغه وطن کې بله لوبه شروع شي بیا به تاسو هم خلک ذمه دار شماري چې تاسو هم خپل کردار نه ادا کولو هغه میډیا چې خره او سپي ته هم کوریج ورکوي خو پښتون بلوچ هزاره ته یې نه ورکوي هغه ته وایو چې د دغه وطن کې دننه د دغه ولسونو کوم فکر جوړیږي په کوم غصه کې دا خلک درته خوټیږي چې دا کله هم لاس په ګریوان شي ستاسو به هم بیا په دې کې دننه برخه وي ملګرو هغه آصف غفور ورته ویلي وي چې د دوی ټایم از اپ چې د دوی وخت ختم شوی دی تا ته به په راتلونکي وختونو کې مونږ ښایو چې وخت د چا ختم شوی دی ستا که زمونږ دا کام دا وطن د زرګونو کالونو تاریخ لري دا کام او دا وطن د زرګونو کالونو تاریخ لري په دغه باندې د چنګیز خان نه راواخله دا فرنګ دا اورنګ دورونه تیر شوي دي ټایم یې نه دی اپ شوی د دغې وخت څوک نشي ختمولی او بیا د دغې وخت د دغې هیواد د دغې ملک وزیر اعظم په هر ځای کې د پښتنو او د ترهاګرو کیسه یوه سره جوړول غواړي او وزیر اعظم صاحب اوس په تا دنیا خبره شوله چې ترهاګر ته یې پښتانه نه دي د دغه نه کلار شه هسې عبس کوششونه دې لګیا کړي دي او ملګرو ملګرو دا یو خبره یاده ساتئ کوشش وکئ پی ټی ایم چې منظم شو اول لابینګ اول حساده شروع کړه چې په دغه خطه کې هغه مترقي خلک ګوندونه کامپال یا نور چې هغه راخپل کړي د هغو د خپلولو کوشش یې وکړ او په هغو باندې کار شروع کړ ځکه او ملګرو په راتلونکي کې به هم مونږ چې څومره زمونږ ملت پال ګوندونه دي د دوی کورونو ته ورځو ملګري توجه دی خوا کوي د دوی په کورونو به ننواتې کوو اول ترجیبه مو دا وي چې خپل کام رایو کو د پی ټی ایم د تنظیم جوړول مقصد دا نه و چې مونږ خلک رانه بیل کو دا مو جوړ کړی د ده دپاره دی چې ورورولي ته سم برابر شو سم یې رانږدې کړو د خپل کام د دغې وطن هر ګوند سپیشل ملت پال ګوندونه په کورونو به ګرځو دوی که هر کله ویل چې مونږ نه کوو اتحاد مونږ به بیا بیا پسې ځو او دا اتحاد به قایموو ولې به قایموو د دغې خاورې مفادات په دې اتحاد کې ایښي دي وختونه راغلي دي په مونږ به د خپلو پښتنو له اړخه هم مسلې راغلې مونږ به غلي زه کوو نن هم په دې پښتونخوا وطن کې چې څوک هم په مونږ پسې بد رد وایي مونږ ځنې غلي شو ولې مونږ پوهېږو چې د خپل پښتون سره لانجه کول د کام مفادات نه دي د خپل کام مفادات به پلو او د دغې مفاداتو دپاره ورورګلوي به جوړوو او په دې خاوره باندې به لږ په خپلو عادتونو کې هم بدلون راولو
د سپینږیریو احترام، د دغه وطن دپاره کار کوونکو احترام، د ښځو احترام، د ماشومانو ښه فکر جوړول، د ځوانانو په ښه لار باندې په مخ ته تګ، دا به زموږ ذمهواري وي چې په دې باندې زه خپل کام لارښوونه کوم او تاسو به په هغه کې ملګرتیا کوئ. هېڅوک هم په دې دنیا کې نشي مونږ دا کام نسکورولی ما سوا چې مونږ بې اتفاقه وو. ملګرو راځو دا یو مطالبہ کرو. بلوچ علاقوں میں اکثر پشتون نوجوانوں کو وہاں جنگ کے لیے بیچتے ہیں. بلوچوں کے ساتھ ہماری بھائی چارہ ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. جو قوم جو علاقہ دشمنی کرنا چاہتا ہے وہ خود کرے. ہمارے نوجوانوں کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ وہاں نہ بھیجے. او دا افغانستان خبره کوو. افغانستان د نړۍ د لویو قوتونو په مشوره باندې، د دوی په خوښه باندې، د دوی د پالیسیانو د وجې د تباهۍ او د بربادۍ نشان جوړیږي. ملګرو چې ماشومان به ومو نو د خاورو کوټنۍ به کورونه به مو جوړ کړل، بیا به مو ایسته چې تللو بیا به مو ړنګ کړل. دغه دنیا قوتونو د پښتون افغان خاورې نه هغه ماحول جوړ کړی دی، راشي یو څه جوړ کړي بیا یې ړنګ کړي بیا یې جوړ کړي. دا 40 کالونو نه د بهرنیو قوتونو غلطې پالیسیانې افغانستان د لویې تباهۍ سره مخامخ کړی دی. په کودتا نه پس چې هلته حالات سخت په خرابي شول، د امن و امان نه راواخله تر معاش پره حالات په خرابول روان شول. نو په دې وختونو کې د هلمند او کندهار خلک چې د انګور او د انار باغ لري، هغه دا وخت کې دوی خرڅ کړي بیا ټول کال پې بچي ساتي. نو دلته پاکستان پسې دروازې بندې کړلې، دروازې پسې بندې کړلې او افغان بچیان یې سوال ته سیخول غوښتل. او په هغو وختونو کې چې د دوی پسندیده خلک هلته ناست و، بیا یې هم د دغې کار نه لاس وانه خاست. د افغانستان او د افغان دشمني د دغې علاقه کې که د دوی خپلوان خپل هم راشي بیا یې هم نه پرېږدي چې کوم قسم خلک راځي. مونږ او تاسو دې خوا چې څومره هم ولس دی دا به د افغانستان د ولس سره ولاړ وو، د دوی د دردونو او د دوی د تکلیفونو ترجمانی چې هلته امکان نه لري مونږ باید دلته کوو. ګنې داسې وختونه وو چې دلته به جلسه کېدله، په کابل کې به هم یو جلسه ورسره روانه وه، خو هغه داسې اوس واکداران دي هلته چې هغه د لاهور سره ملګرتیا خوښوي، خو د دغو پښتنو سره هلته هیڅ اوس هغه غږ راتلل مشکل دی. خو مونږ به بیا هم په دې خاوره باندې یو داسې سوچ یو داسې فکر راوړو چې د دغې خطې دا چې دې خوا اوسېږي که هغه خوا اوسېږي چې دا په خپلو غمونو او په خپلو دردونو باندې ټول په شریکه باندې غږ پورته کوي. ملګرو دا علي وزیر په هکله باندې په اردو یو خبره بیا کومه که چیرې هلته د سندھ حکومت وار وي. सिंध हुकूमत ने बार बार पीपल्स पार्टी हुकूमत ने ये वजाहत की कि इस केस के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर चंद दिन पहले अली वजीर के केस को डिले करने के लिए जो दरख्वास्त जमा हुई थी वो सिंध हुकूमत की तरफ से थी. हम दरख्वास्त करते हैं कि वो अगर को अपने आप को जमहूरी सियासी लोग साबित करना चाहते हैं तो अली वजीर के केस में किसी का मददगार न बने. वो पहले तो अली वजीर के साथ हमदर्दी करे, इस केस को खत्म करे. अगर पंजाब असेंबली टीएलपी के मुकदमात वापस ले सकते हैं तो सिंध हुकूमत क्यों नहीं ले रही है, वो भी इसी तरह जुर्रत करे. बाकी द अली वजीर हनीफ पश्तून ओवैस अब्दाल या
ادریس خټک شو یا زمونږ دغه شهیدان چې دلته یې بینر او تصویران لګېدلي دي د طاهر داوړ نه واخله تر عثمان لالا پورې او د باجه وړ مالکنډ وزیرستان دغې اوس شهدا پورې د شمالي وزیرستان ټارګېټ کیلینګ نه واخله د کویټه ښار کې د شو خلکو د ورکولو د ډي ایچ ای او د مدنیاتو د دغو ټولو مسایلو دپاره به پښتون ژغورنې غورځنګ د څو میاشتو لږ کمي د وجې د خپل تنظیم په خاطر اوس بیا میدان ته راوتلي یو په 12 دسمبر به په ټانک کې په دې نه هم لویه غونډه کېږي په 19 دسمبر به په کراچۍ کې په هغې نه هم په لوی تعداد سره جمع کېږو او 26 دسمبر ته به په کراچۍ کې درنه کېنوو که په درنه کار نه وشو نو د سیند نه به اول پښتانه په خپل وطن کې په کویټه غږ کوي او تاسو ته به را روانېږي او داسې به د یو لانګ مارچ د ذریعه ټول پښتنو سیمو ته ځي او هلته به یوازې د خپلو قیدیانو نه بلکې د دغې وطن چې څومره هم خبرې دي مسلې دي د دې ټولو دپاره به غږ پورته کوي یو ځل بیا د ډېرو خلکو به ما نامونه نه وي اخیستي د ټولو ډېرو مننه ډېره کور وداني ډېر آفرین سپیشل چې کله وځئ نو د دغې خوند یې به داسې لحاظ ساتئ لکه سکه چې خپله خوند یې مولیده ته داسې سکه خوند یې ډېره مننه